مونږ چې کوم بزرګانو نه سبق ویلې دي او کوم بزرګان ما لیدلي دي زه درته څه ووایم څه درته ووایم دې کمره کې ناست مفتی محمود صاحب دی الله غریب په رحمت کړي ما ته ویل کزه چې زو غلجو میا صاحب ته ځو ما له څه کوي وځي چکر وو روان شو موټر کې ما ته وایي چې یو خبره درته کومه خو ته خو اناړي غوندې یا سینه چلته میا صاحب بیا تنګ ما جیغ زغاګ نه کوم پراته وکړه نو تازه راغلی و مدینه منورې نه نو ما ته په موټر کې وایي چې صوفي جمیل د روضه مبارکې خادم خاص دی هغه راته په مدینه کې پوښتنه وکړه چې ستاسو په پاکستان کې میاو دا څوک دی وی ما ورته چې زمونږ ورور دی زمونږ ملګری دی وی راته وی چې زه روضه مبارکې ته ولاړم صلات و سلام مې وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ او مال پټکې راکو چې په دې قافله کې میا محمد جان را روان دي دا پټکې هغه ته ورته وی ما چې سترګې پرانیستې نو پټکې زما لاس کې پروت وی ما بس واغستو چې سحر شو په موټر کې سور شوم لس میله قافلې له مخې له ورغم چې ورغم قافله مې روکا وکړه او ورته مې چې تاسو کې میا محمد جان کم یو دی وی خلکو راته وی چې دا دی وی ما چوکتو چې هو چې دته پټکې نه ورکوي بل بیچاله ورکوي وی یو طرف ته مې کو ولا مې ورکو چې دا بیګا ستا امانت رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړ هغه د واسکټ دی جیب کې واچول او راته وی چې دا خبره مفتی محمود سے پلاره ما ته وکړه چې تلاړو خبره چې خلاص شوې زمیا سے پسې شم چې هغه تاسو سره یو امانت ته ما ته وخی وی چې څه شه دې مالا پټکه هغه مفتی محمود ته تاسو کته مفتی محمود ما ته تاسو کې معلم یا صاحب الله کدي فریدم په خدای باور وکي په داسې ځای کې ولاړم چې سلويخ 15 کاله پکې قال رسول الله ویلي شي او دروغ ویل د ایمان تاوان 3 کاله ورپسې وم 3 کاله خو اخیری راته وي چې زما د کور د بدعت اډه ولې جوړه کچا ته پته ولګي چې دې کې د رسول الله سم پټکې دې خدک بدا دیوالونه صفای سو ګور ته سجدي لکې سو بسکې نو زما کور بدعت خانه ما جوړاوه ما تنګوا مال پټ غوندې راته وخه تیراله د شپې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه دې زما قسمی چې د شپې په خوب کې پټکې راوړو راته وخو ما ته ودا پټکې دې وی ګوره خدای ته وګوره چې تنګوا مې ما سحر ورپسې بیا لاړم غل جوړه د زامنو نه پښتنه وکړه چې بیا لاړم ورته مې وی مالجی ما خو په خوب کې نو ویلي جماعت وخای په وی خبره ته په زلګ نه جوړم کنه چې خشمه بیا وګورو چې وفات شو هغه شی چې ماته په خوب کې خودله د مړای نه تاو چې کفن کې مې وکړو سو وخت کې خور ته ځان سره یو زما عزیزانو د غرغشتو مولانا په دې کوستا کال کې شپه جلسه چې ختمه شو مونږ ور سره ناستو 1 بجه و د شپې هغه به چې خبره کوله داسې وکړ به یو خبره ده چې وکم کنه مونږ ولجی وکړ یو خبره ده چې وکم کنه مونږ ولجی خامخا وکړ ول ما په توحید کې یو رساله لیکلې و په توحید کې و چې رساله خلاص شو د شپې پروتم یو 2 کسراله راته وی چې پاسه ومال چې څه چل دی راته وی چې ستا خدای سره وماړه کې خیال وکړو چې د رساله کې ما څه غلطي کړې ده راته ښکاري چې خدای سره مې پیښې ده وی چې څو وخت بوتلم او خدای ته پیښ کړم ورته وی چې نصیر الدین دا رساله تالی کړې ده ما چې یا الله دا مالی کړې ده ورته وی چې زار سمې درته معاف کړم
نو عزیزانو لاړ هغه خلک په دیوبند کې مې تقریر کولو په هغه ځای ولاړم چې په کوم ځای مولانا مدني درس کولو نو دا شعر مې وی چې مزتی الدهور وما اتینا بمثله ولقد اتا فعجزنا عن نظرائه لاړې زمانه چې او زما د یار غوندې یو زمانه پیدا نه کړ دا ځای به بیا به نوري صاحب څنګه پیدا کړ دا چې په کوم ځای باندې په دې د خدای نه ډېر شکر گزار یم او ډېر شکر گزار یم چې د هغه د شاګرد مې نن د بخاري درس واورېد نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا ټول څیزونه د وسعت علم سره تعلق لري دې دپاره ډېر وسیع علم